کتا زړه کې دای زه د اقسامو تفصیل زده کړ او د اقسام تفصیلا زده کړ فالفصاحت فی المفرد پس وار و دا خبره چې اول کې تاسو بیانو فصاحت فی المفرد او بیا بیانو فصاحت فی الکلام بیا بیانو فصاحت فی المتکلم نو دا فا په فالفصاحت کې فای فصیحیه ده فصیح معنا یعنی دا اظهار کوي او ژغ کوي شرط مقدر نه چې دلته یو شرط پټ ده که هغه دا چې مخکې تاسو ویله چې فصاحت درې قسمه ده فی المفرد فی الکلام فی المتکلم اوس داسې وایي فالفصاحت فصیحه ده یعنی دا ژغ کوي اظهار کوي لشرط مقدر شرط دا ده چې که تا اوس چې دا راځي چې زه اقسام زده کړم فصاحت فی المفرد زده کړم کلام زده کړم فی المتکلم زده کړم فالفصاحت فی المفرد پس وار و دا خبره چې اول زه تاته بیانوم فصاحت فی المفرد اول یې ځکه بیانوم چې فصاحت فی المفرد دا شرط ده په فصاحت فی الکلام کې یعنی کلام پس فصیح ګرځي چې مفردات فصیحي دا شرط ده شرط مقدم په مشروطي ځکه فصاحت فی المفرد مقدم کو فصاحت فی الکلام باندې او په متکلم باندې مقدم ځکه متکلم پرم فصاحت فی المفرد شرط تا موقوف علیه ده ځکه فصیح په متکلم پسه ګرځي چې دا کلام فصیح وایي ا کلام فصیح په پسه وایي چې په کلام فصیح کې کلمات مفردات فصیح دا موقوف علیه بالواسطه یعنی شرط بالواسطه بذات خدا شرط تا لفصاحت فی الکلام ځکه کلام فصل فصیحی چې مفردات فصیح دا بذات شرط موقوف علیه الشرط مقدم په مشروط موقوف علیه مقدم په مشروط او متکلم پاله بالواسطه شرط ځکه متکلم به پس فصیح چې کلام فصیح کوي او کلام به پس فصیح چې مفردات فصیح نو دا موقوف علیه بالواسطه من چې یو واسطه رااله موقوف علیه د موقوف علیه د شی موقوف علیه د شی یو موقوف په موقوف په شی موقوف په هغه شی چې فصاحت فی المتکلم په کلام موقوف ده کلام فصاحت په فصاحت فی المفرد موقوف نو فصاحت فی المتکلم په فصاحت فی المفرد موقوف ده چونکې دا موقوف علیه حیثیت ځکه فصاحت فی المفرد ته مقدم کوي افا فصیحیت سره شرط مقدر نه چې که تا غواړې اقسام بیان او معرفت پس وار و اظهار د فصاحت فی المفرد اولا فا فصیحیه ده یا فا موضحه ده موضحه معنی وضاحت کوونکې ده یې شرط مقدر مقصد یو ده یعنی که ته دا غواړې چې زه اقسام زده کړم ان كنت تريد كثير دلري معرفة الأقسام فالفصاحة في المفرد دا جزاء شرط مقدر بیا وار وته او واضح کوم تاسو اولا فصاحت فی المفرد فا موضحه اوس ګوره د لاندې نقطه وترګي فالفصاحة أي الكائنة في المفرد دا څنګه وایي چې کائنة في المفرد فالفصاحة الكائنة في المفرد دې ته اشاره کوي چې دا فی المفرد څه ده دا صفت فصاحت ده دا حال نه ده فصاحت دا صفت فصاحت ده ځکه ویل أي الكائنة په الف لام سره ویل فالفصاحة موصوف الكائنة في المفرد صفات دا څنګه ویل چې فالفصاحة کائنة في المفرد چې حال کې چې فصاحت په دې حال کې چې د مقارن مفرد سره دا ترجمه نه ده دا ترجمه ده چې فصاحت دا چې فصاحت الکائنة فی المفرد چې د پروتی په مفرد کې ولې داسې نقطه ولګوله الکائنة فی المفرد چې دا متعلق ته الکائنة سره کائنة سره نه ده متعلق وجه دا ده چې دا صفت کې کنه فی المفرد نو صفت موصوف کې اتحادی دا فی المفرد فصاحت کې به اتحاد دا قانون دی اقسام ده چې مقسم سره اتحاد نو دا فصاحت فی المفرد فصاحت سره اتحاد دا یو قسم فصاحت فی الکلام بل قسم فصاحت فی المتکلم بل قسم اقسام و مقسم کې اتحادی ځکه دا تروب اصله فی المفرد الکائنة فی المفرد اکا کائنة تنر باسله حال دا خو دا څه معنی فالفصاحة حال كونها کائنة فی المفرد فصاحت دی حال کې چې دا پروتی په مفرد کې نو بیا خو حال ذل حال سره
حال متحد نه ذل حال سره مقارن وسره نو ګفتای ورسره خو اتحاد نه کته وای جان زیدن راکبن نو راکبن مقارن د رجل سره اتحاد نه سره ځکه دا نقطه ولګول الکائنۃ فی المفرد هغه فصاحت داسې فصاحت چې په مفرد کې پروت دی ځکه چې فصاحت مقسم ده دا فی المفرد یو قسم فی الکلام بل قسم فی المتکلم بل قسم اقسام و مقسم کی اتحادی دا الکائنۃ ربصله صفت کے فصاحت پر صفت موصوف کی اتحادی کرنا اور قسم مقسم کی اتحادی نو اشاره دیتا وکړه چې دا قسم مقسم دی فصاحت مقسم ده دا مفرد قسم ده اتحاد پکې پکار ده ځکه الکائنۃ ربصله نقطه و اکا کائناتانه کې حال کې وایي معنا فصاحت په دې حال کې چې دا پروتي په مفرد کې نو حال خو متحد نه زلال سره مقارنتي حضرت خو اتحاد پکارو ځکه قسم مقسم دي ځکه دارو وسره ایل کائنات فی المفرد فصاحت داسې فصاحت چې دا پروتي په مفرد او سورسته بیا تعریف ته تکي تعریف داسې کوي لاندې متن بلګي فصاحت فی المفرد چاته وایي او چې دا اولن تعریف کې دا وایي چې درې عیب دي کله عیب ماده کې وي ماده معنا د حروفو کې عیب دي دې ته تنافر د حروف وایي چې حروفو کې عیب دي ماده کې عیب تناسب نه پکې ماده دا اجزا چې الف ب ت س دا حروف دوی مناسبت نه لریواله یې سره نو د لریوالي په بنیاد باندې زبې باندې درانه لګي نو کله عیب ماده کې وي ماده معنا حروفو کې عیبي د مفرد په دې حروفو کې عیبي څه شي عیبي منافرت پکې یعنی تناسب نه پکې کې دې وجه درانه لګي په خله دا تنافر څه عقل داسي چې عیبي په دلالت علی المعنی کې چې په معنا دلالت کوي په دې کې عیبي څنګه عیبي یعنی استعمال مشهور نه هدایت څخه چې دا څه کوي زمانه پته نه لګي استعمال مشهور نه دا ته غرابت وای عقل عیبي په هيئت لفظ کې په صيغه کې عیبي څنګه عیبي صرفي قانون سره برابرۍ نه خوري چې کوم عام مشهور قانوني لکه وایي چې متارکي مقابله مفتوح نه پالیسي بدله دا اوس عام قانون ده دا عام قانون سره نه موافق هيئت کې نقصان هيئت صرفي کې صيغه کې نقصي صيغه هيئت ته وایي بدته مخالفت وایي قياس لغوي نو فساد المفرد دا چې د درې وړو عیبونه خالی په طریقې د سلب کلی سره هر یو نه به خالی سلب کلی چې سالبه کلی ده نو دا داسې وایي چې فساد فی المفرد چاته وایي درې عیب دي چې د درې وړه پکې نه هر یو نه کله عیب ماده کې وي دې ته وایي تنافر دا چې حروفو کې تناسب نه کله عیبي په دلالت علی المعنی کې معنا باندې دلالت کې عیب پروتي چې عیبي عیب دی چې مشهور استعمال نه معنا باندې دلالت مشهور نه دې ته غرابت وایي کله عیبي په هيئت او په شکل کې چې دا صيغه ده چې هغه کې مخالفت قانوني صرفي خلاف عام مشهور قانون نو فساد فی المفرد چاته وایي چې د درې وړو عیبونه خالی په طریقې د سلب کلی چې سالبه کلیه ده سالبه کلیه کې سلب هر فرد راځي نو دا معنا چې فساد فی المفرد دا چې هر یو عیب بنی بچي نه به تنافری پکې بلکې تناسب به پکې نه به پکې غرابتی بلکې مشهور استعمال وي غرابت مرابط پني چې په معنی استعمال دلالت په معنی ظاهر نه بلکې مشهور استعمال وي نه پکې مخالفت قیاسي صرفي نه هيئت کې به نقص نه چې مخالفت قیاسي صرفي نه بلکې موافق په قیاسي صرفي مشهور سره بس دې ته وایي فصاحت فی المفرد دا خو متن ده یعنی متن دا څه ویل خلوص من تنافر الحروف والغرابه ومخالفه القياس اللغوي خلوص په معنا د سلب سره ده ادا داخل په افراد من تنافر الحروف یو فرد والغرابه بل فرد مخالفت القياس اللغوي بل فرد نو سلب راځي د هر فرد ته په سبیل د استغراق سره
ځکه مین په داخل ده سلب سیره کې چې مین راشي نو استغراق پیدا کوي خلوص سلب ده داخل په افرادو ده لاندې افراد لیکلي دي افراد باندې مین داخل کړه اشاره ده استغراق د سلب ته چې دا سلب هر فرد ته شامل ده یعنی دا به خالی نه به پچې مطلقاً بنئ څه بنئ نه به تنافري نه به غرابتي تنافر بنئ تناسب بنئ غرابت بنئ مشهور استعمال بنئ مخالفت په قیاس صرفي بنئ موافق په قیاس صرفي سره دا متن بیان شي اوس من چې تفتازانی صاحب دغه د سوال کوي چې لکه دا دې څه وکړه چې فصاحت یې مقدم کو په بلاغت یو به دې دا څه وکړه چې فصاحت درې قسمه فصاحت فی المفرد فی الکلام فی المتکلم بتا فصاحت فی المفرد په کلام مقدم کا کلام ولې په متکلم مقدم کا دا دې څه وکړه دا جواب کوي دا وایي د فصاحت ټول اقسام درې وړه دا مې مقدم ته په اقسام د بلاغت تعریفاتو کې چې تعریف د شی مفهوم دي څه وایي ځکه وجه دا ده چې د بلاغت څومره اقسام دي د دې مفهومات او د دوه تعریفات دا موقوف دي په معرفت کې فصاحت باندې دا موقوف علی ده ولې موقوف علی ده ځکه دا ماخوذ د په تعریف کې د بلاغت کې بلاغت څه وایي مطابقت کلام مقتضرات وایي لکه وړي سره دي خو چې کلمات فصیحي نو ګوره فصاحت شرط موقوف علی نو دا وایي چې فصاحت اقسام میں مقدم کړ معرفتن په تصور کې تعریف کې تعریف متعلق التصوری اقسام دې فصاحت میں مقدم کړ په تصور کې یعنی په تعریفاتو کې په چا باندې په اقسام د بلاغت باندې ځکه فصاحت ماخوذ د په تعریف د بلاغت او موقوف علیه ده موقوف علیه مقدم په موقوفي دا جواب بیا فصاحت اقسامو کې فصاحت فی المفرد میں مقدم کړ په فصاحت فی الکلام فی المتکلم ولی هغه هم دغه څه کې فصاحت فی المفرد دا شرط موقوف علیه ده لپاره د فصاحت فی الکلام بذات لپاره د فصاحت فی المتکلم بالطبع ځکه فصاحت فی الکلام کې دا شرط ده چې مفردات په فصیحي فصاحت فی المفرد شرط ده بذات شرط او متکلم پر بالطبع شرط ده چرا موقوف علیه ده ځکه متکلم به پس فصیحي چې کلام فصیح کوي کلام به پس فصیحي چې مفردات فصیحي نو مفردات فصاحت متکلم فصاحت پر هم موقوف علیه بالواسطه موقوف په موقوف ته شی موقوف په شی دیو چې څنګه دا موقوف علیه ځکه فصاحت فی المفرد مقدم کو فصاحت فی الکلام فی المتکلم وقدم الفصاحت البلاغت فصاحت اقسام مقدم کو په اقسام د بلاغت په معرفت په تعریف په تصور کې توقف معرفت البلاغت ځکه موقوف ته معرفت بلاغت یعنی معرفت مفهوم د بلاغت او تعریف د بلاغت او تصور د بلاغت تعریف متعلق بالتصور ځکه موقوف ته معرفت بلاغت تعریف د بلاغت تصور د بلاغت علی معرفت الفصاحت تعریف د فصاحت ولی لکونه ماخوذ فی تعریفه ځکه دا فصاحت اخی ثلاثه دا موقوف علیه په تعریف د بلاغت کې حالت پکې شرط چې بلاغت چاته وي مطابقت کلام خو کلمات په فصیح ثم قدم فصاحت المفرد بیا دوم نه جواب کوي بیا فصاحت کې المفرد مقدم کړ علی فصاحت الكلام المتکلم فصاحت في الكلام متکلم دی لتوقفهما علیها ځکه موقوف کی دا دوا سره علیها فصاحت في المفرد باندې خو یو بذات چې کلام ده ایو فصاحت في المتکلم بالتبع خلوصه اي خلوص من تنافر الحروف دا اوس وایي چې فصاحت فی المفرد چاته وایي او چې تعریف ته وي خلوص تی مفرد ده شارع تعین د مرجع او ضمیر کې چې خلوص کې دا هو ضمیر څه ده دا مفرد ته راځي خلوص په معنا د سلب سره ده السلب سلب کلی ده چې دې ته وایي عموم السلب چې دا سلب عام سي هر فرد ته ورسي دې ته سلب د سلبي کلی وایي خلوص په معنا د سلب سره ده خلوص په چا داخل ده من تنافر الحروف یو فرد غرابت دو فرده مخه درې فرده هر فرد باندې داخل هر فرد لري کړه نو سلب کلی ده کم سلب ده سلب کلی سلب سلبی کلی چاته وای چې هر فرد ته متوجي هدینه تعبیر کړي په عموم السلب چې دا سلب عام کې هر فرد ته ورولي هدی ته سلب سلبی کلی وای یو سلب العموم ده چې دا رفع موجبه کلی ده سلب العموم څه معنا
چې دا عموم ډېر افراد ته چې ثبوت دا ډېروالی یې کټ کې هر فرد ته نه کې متوجه دا ډېروالی یې کټ کې نو ډېروالی خو په دې کټ کې دي چې بعضو نه سلب شي بیا ډېر ثبوت نه اوسي دې وجې رفع د موجبې کلي دا اصول د سالبې جزیې ده چې آته وایي سلب العموم چې دا سلب په عموم داخل کې عموم معنا ټول افراد یعنی ټول ته ثبوت نشته او ټول ته ثبوت نه وي دې طرف د ایجابي کلی وایي چې ټول ته ثبوت نه راغی خدا سم کې راشي چې بعضو ته ثبوت نه وي بیا ټول ته نه راغی چې بعضو ته ثبوت نه وي ټول ته نه راغی نو ګوره رفع د ایجابي کلی سلب جزئی سره هم مطابقت ده چې سلب جزئی راغله کنه بعضو ته ثبوت نه وي بیا ټول ته ثبوت نه راغی کنه نو دلته خلوص نه مراد سلب کلی ده چې سلب د سالبې کلیه ده چې هر فرد ته متوجي چې دینه تعبیر کوي په عموم سلب سره چې دا سلب عام سي هر فرد ته ورسي ادا معنی ده خلوصو ده بخالی هر فرد نه تنافر نه بخالی غرابت نه بخالی مخالفت کې صرفی نه بخالی او عموم سلب د دلته سلب العموم نه ده چې عموم کټ کړای ده سلب کټ کړای ده عموم یعنی ټول ته ثبوت نشته نو چې ټول ته ثبوت نه وي دې ته وایي رفع د ایجابي کلی ټول نه ثبوت خو داسې هم رفع کېدای شي چې بعضو ته نه چې بعضو ته ثبوت نه وي خو ټولو ته نه راغلی دې وجې نه رفع د ایجابي کلی سود سالبې جزیه ده نو دلته مراد سلب کلی ده ای خلوص المفرد خالی والی دی مفرد ده من تنافری لرو ورا سلب پسلی کی من را لای من استغراق الافراد پر رد خلوصو خالی والی دی مفرد ده من تنافری لرو هر فرد تنافر دی حروفنا تنافر بپکنی تناسب بی غرابت نه بخالی یعنی مشهور استعمال دی غرابت بنی چې نادر استعمالی په معنا کې مشته پته نه لګي و مخالفت القياس لغوي او مخالفت قياس صرفي نه بلکې موافق په قياس صرفي سره هي المستنبط من استقراء اللغه دا د قياس لغوي ترجمه ته کوي چې قياس لغوي دوه ترجمه کوي یو حقیقت القياس في اللغه اي لغه العرب په لغت عربو کې حقیقت القياس څه ته وایي الحاق فرد اصل سره بجامع لوجد وصف جامعانه چې ته فرع اصل سره ملحق کې په چیش کې ملحق کې په حکم کې لکه نبیذ خمر سره ملحق کې په حکم کې چې حرمت ده بجامع لوجد لفظ جامعانه چې اسکار سکر ده مدته حقیقت القياس في اللغه ایو قياس لغوي معنی ده هغه قياس یعنی هغه قانون منشأه تتبع اللغه چې منشأ تتبع د لغات وي چې ته لغات وګوري نو هغه یو قانون را پاس کړي لکه یو وایي چې متحرک یا مقابل مفتوح فعلی بدلی استاد لغات وکتل ټولو کې دا کیسه چې و متحرک یا مقابل فتحي یا فعلی بدلی دا قیاس صرفی قانون سے هدف تاثیر قانون پر منشأ د اللغت تتبع اللغت چې څومره لغات ته ولټه دغه تي نو دلته قياس لغوي نه مراد حقیقت القياس نه ده چې الحاق ته فرد اصل سره په حکم کې لجامع کدو کې علت جامعي وصف علت جامعي لکه الحاق ته نبيذ خمر سره بعلت الاسکار دتوای چې دا حرام دي نو دا حرام بلکې قياس نه مراد دا هغه قانون اللغوي منشأه تتبع اللغت چې منشأ تتبع د لغات وي نو اضافت قياس لغت ته اضافت انتزاعي منشأ ته د قياس تر واخلي انتزاعي منه چر واخلي ام منشأ چې چانه واخلي اللغوي تتبع اللغات لغات وګوري ټول کې دای وخت شي چې وایي متعلق ما قبل مفتوح والی بدلی مخالفت القياس اللغوي هي المستنبط من استقراء اللغه دې ته اشاره کوي چې قياس نه حقیقت کې قياس نه ده مراد قياس نه مراد ده قانون صرفي اللغوي معنی دا چې منشأ لغاتي څه معنی المستنبط دا صفت قياس ده هغه قانون المستنبط چې راخسته دي قياس معنی
قانون مستنبط ترجمه کړه هغه قیاس المستنبط چې راخسته دي منشأ یې چوکي من استقراء اللغه تتبع د لغاتو تتبع تلاش د لغاتو د کړای د دغه نه یو قانون راخسته په تفسیر الفصاحت بالخلوص لا يخلو عن تسامح اوس اعتراض یو نوع اعتراض کوي په متن باندې ماتین ته وایي چې سړی داسې څوک کوي دا خو د سورګیري ماما والا کیسه وایي وایي سورګیري ماما والا مې چېرته وکړه سپینګیري والا مې کړې ده وایي نه سورګیري ماما کیسه دې وکړه ویا دا ده چې فصاحت چې ده هغې تعریف ته په خلوص سره وکړو خلوص خو نفي معنا ده سلب چې خالی سره د دې چې فصاحت څه مطلب ده فصاحت دې ته وایي فصاحت یو معنا وجودي ده چې درې صفاتو له وجې پیدا ده یو صفت دا چې د قانون موافقي یعنی دا په قوانینو باندې جاری وي داسې کلمې ته وایي چې په قوانینو باندې موصوف وي کومو قوانینو باندې موصوف وي قوانینو صرفیو باندې موصوف وي یو بل دا چې دا په شهرت استعمال موصوف وي دوا بل دا چې دا په دغه چې دا تناسب باندې موصوف وي دې ته وایي د فصاحت نو فصاحت هغې کلمې ته وایي چې دا په قوانینو موصوف وي یو قانون پکې دی چې صرفي قانون باندې متصف وي بل دی چې په تناسب الحروف متصف وي حروف چې مناسبت وي بل دی چې په شهرت استعمال متصف وي یعنی دا معنی باندې چې دلالت کوي دا مشهور استعمال نو دا وجودي معنی دي حتی تفسیر وکړو په چا په صلب سره نو چې تفسیر دی وجودي دی په صلب وکړو په کار خو وجودي تعریف وکړو حتی سلبي تعریف وکړو نو لا یخلو عن رکاکتی لیکن وظوف ته سړی ځکه وجودي تفسیر سړی په وجوداتو کوي په ادمیاتو یې نه کوي حتی خو په ادمیاتو باندې تفسیر وکړو بیا جواب ته اشاره کوي تسامح لا یخلو عن رکاکت و تسامح ټیک ته ذوق شته خو دا تسامح باندې بنا ده تسامح څه معنا اعتماد په فهم دی سامع باندې مې اعتماد کړی ده چې دا په دغه لازم پوي کنه اصل کې خو وجودي معنا ده هغه دا ده چې قانوني صرفي پکې دا وجودي معنا مشهور استعمالي دا وجودي معنا او دغه التناسب حروف کې تنافر پکې دا وجودي معنا خو دې وجودي معنی سره لازم ادمي معنا ده کوم معنا سره لازم ده دا سره لازم ده کنه چې تنافر نه بخالي چې تناسبي پکې خو تنافر نه بخالي چې مشهور استعمالي معنا کې خو غرابت نه بخالي چې قانوني صرفي نه سره موافقي خو مخالفت قیاس صرفي نه به خالي وي نو دا ټیک ته وجودي معنا ده فصاحت تفسیر دی وجودي په وجوداتو پکار ده مګر دا سلبي معنا سره لازم ده نو ما تسامو باندې عمل کړه یعنی اعتماد مې کړی په فهم دي سامع چې سامع با دې ته ذهني سبقت کوي کنه ملزوم نه بده سبقت لازم ته کوي دا ذهن ادب په دې پوي چې ټیک ته د وجودي سره نفي لازمه ده سلبي معنا سره لازمه ده خلاص وتفسير الفساد بالخلوص تفسير الفساد بخلوص سره لا يخلو عن ركاكتين دلته وتقدير کې دا ذوف نه خالی نه ده هلکه وجودي تفسیر په ادمي کړه چې دا به خالی تنافر نه بخالی دا ادمي معنی غرابت نه بخالی مخالفت قیاس نه بخالی دا ادمي معنی حالانکه دا وجودي نو وجودي تفسیر په ادمي رکاکتون ذوف الا انه تسامح دلته وتقدير کې مگر دا تسامح ده یعنی اعتماد په فهم دي سامع ده بلا قرینه تسامح دي ته وایي چې یو تفسیر باللازم کې مثلا یا تفسیر بالملزوم کې اچھا قرینه مالینه ده نه قائم کړی چې قرینه قائم کې مجاز ورته وایي چې ملزوم په لازم کې استعمال شي یا لازم په ملزوم کې استعمال شي حتی سمو ده چې دې د قرینه اعتماد وکړي په فهم دي سامع چې سامع ذهن به دې سبقت کوي کنه چې دا ملزوم سره دا مسله لازمه ده چې ذهن سبقت کوي لہذا دا جواز لري ځکه چې په سامع باندې شفان راځي فتنافر
فالتنافر وصف فی الکلمه. اوس ماتین داسې ویلي دي، اوس یو یو ته بیانوي چې لکه تنافر څه ته وایي، غرابت څه ته وایي، مخالفت قیاس لغوي څه ته وایي، هر یو تفسیر پکار ده. ځکه د هر یو نه سلب راغلی په فساد فی المفرد کې. السلب د شی فرد معرفت شی ده چې ته سلب کې چې دا بني پکې دا بني دا بني، نو سلب چې خو فرد معرفت ته. نو تنافر اوس څه ته وایي چې ته سلب کې ماته چې مفرد کې بداني دا بني دا بني. نو د تنافر پر متن مثال وایي، متریز وایي چې لکه ته مثال وایي تنافر پر. تنافر خو تعریف پکارو، اته وایي تنافر مثال بچرنګي لکه غدائر مستشرات الى الولا تذل العكاس في مثنى ومرسل. ته مثالونه ته وایي پکار تعریف وو. تفتازانی وایي جواب کې چې لکه دا یو متبادره معنا ده، ځکه ماتین اکتفا په مثال وکړه. څنګه متبادره ده؟ وای دا متبادره ده چې تنافر یو صفت ته وایي په کلمې کې چې دا صفت له وجه نه دا کلمه شکیله ګرځي په لسان، درنۍ په ژبه او ژغ په دې باندې ګرانی چې په خولې یاد کړي. لکه مستظهرات ټکی دا اوس په خولې ګران ده. اوس یو عجم دی هغه چپلې په سر ګرځي، نسوار دوره دوره یا باندې خو نه ګرانی مستظهرات. خو عرب کې که نه هغه ډېر فصیح مزاج خلق دي، ان خفیف مزاج ده. مطلب دا ده چې هغه قدرات ډېر کمی، نو اته دا درانه ټکی احساس کیږي. اوس جمع هونه احساس کې کنه دا پاونده او چپلې دي چې په پروس دوه تیرې وای چپلې. نو په دې باندې چې پیدا چې مستظهراتن کې سیکل سٹار نسله کې درې ځای نصار کې دلته یې سي دلته یې سي دلته یې سي چې دا درې ځای سوق ان په درنې له مستظهراتن چې ته په درنې خدا وایي چې نه موږ عرب مراد دي چې اس سلیم ذوق او المزاج والخلق صاف خلق. دیو چې عرب چې ته مړی سره خپل کنه کیڼ لاس کې استعمال کوي مړی چې موږ ځم خو ضروري غني کنه چې په یو بینی سي په بل به پرې کې حالانکه دا یو پښی لاس کې دی، پښی لاس یې نيسا پرې کویا په چې کویا خورای دغه شایلاس یمین دا نو مبارک وسانو کې استعمالي یومن برکات نه اکیلا سو استنجا دې نه کې استعمالي. نو سکیل سره مړی کې استعمالي چلته استنجا کې استعمالي دلته مړی کې استعمالي. نو چې ته ورسره چې نه کنه عربو سره اکیل لاس ته وړه بس یو بل ته وګوري با د تاسو خبرې نه کوي دا ورسره انسان نه ته دا نه د ذکر کیل لاس مړی کې استعمالي غوښې په نيسي یو لاس په چې دی بل باندې پرې کوي. نو یو لاس استعمال وکړه ځکه چې دو صاف مزاج خلک. نو دا وایي متریز ویل چې لکه تا ویل چې دا نه بد نه بخالي، نو سلب د شی سره د معرفت ته نو تعریف یې تکوه. هماتین هم مثال وای چې تنافر به څنګه لکه مستظهرات ته چې په دې شعر کې راغلی. نو تفتازانی وای چې دا خو متبادره معنا وا دی وجه ماتین دې ته تعارض نه وکړي. تنافر څه ته وای؟ یو صفت ته په کلمې کې چې واجبې دا خبره چې کلمات ګرانه کې په ځبې اجف پغه ګرانی لکه مستظهرات ته دا ګوره. فتنافر وصف فی الکلمه دا تفتازانی تعریف کوي. هاي صفت په کلمې کې توجب السکلا چې واجبې دا صفت درنواله د کلمې حل لسان په ژبه او عسر النطق ګرانواله د ژغ بیا په دې کلمې نفو او شیر خلان دي دا شیر خو شیر ده او شیر چې محل د استشهاد څه ده چې تنافری پکې دا وای نفو مستظهراتون اټکی تعین یو کې چې تنافر په مستظهراتون کې ده فی قول امرئ الکاس او څنګه دا شیر ده او شیر چا ده محل د استشهاد په مستظهراتون ادا په کو چا شیر کې راغله ده امرئ الکاس ویل دي کنه شعر چې ده غدائره مستظهرات الى الولا. غدائره راغله دا غدائر هم راغله هو چې وای به دا ضمیر فرع ترجی ده فرع ویشتان ته وای مخ چې شعر کې و فرع تزین المتن اسود فاهمي دا سی ویشتان دي چې ملای شایسته کړي د محبوبه ولا تک تور ویشتان دي لکه اسکار په دې ملای پراته. نو فرع ویشتان دي چې ملای شایسته کړي دا غدائره دو ویشتان ته ضمیر راځي. فرع لفظا مذکر ده نو غدائره ویل غدائرونه کم چې دي ویشتان یا دا غدائرها ده دا حاضر چې دا محبوبه ته راځي. غدائرها کم چې دي محبوبه چې دي مستظهراتون الی العلا. مستظهراتون
یا مشتق ته فعل لازمی نه یا مشتق ته فعل متعدی نه. یعنی استصدر متعدی می استعمالیږي یا لازمی می استعمالیږي. چې لازمی نه مشتق کې مستصدرات اسم فاعل ده، نو اسم فاعل مشتق کې مستصدرات لازمی فعل نه، بیا په معنا دی اوچت سره کې مستصدرات کمچې د محبوبه یا د وشتانو، مستصدرات اوچت دی، مرتفعات اوچت دی، اسم فاعل ده کنه. اسم فاعل خو په فاعل باندې پوره کیږي، مفعول به نه غواړي. مستصدرات اوچت دی چیرته اوچت دی؟ الال علا سماوات ته، سماوات ته کمچې اوچت دی. داسې اوچت دی تذیل العکاس، هغه غوټه چې ده غونډه دی ویشتانو، هغه پټه ده. فی مثنى و مرسلی په دلو ویشتانو کې و مرسل په خلاص ویشتانو کې. یعنی کمچې د محبوبې درې قسمه دي، ویشتان د محبوبې درې قسمه دي. یو خو غټې کمچې دي، هغه غټې کمچې دي بیا په تار وتړي، بیا نور ویشتانو نه بعضې ویشتانو نه نرۍ نرۍ کمچې جوړې کړي. وړاندې زړو ښځو به جوړولې نرۍ نرۍ کمچې، ډېرې کمچې، بعضې ویشتانې خلاصې داسې. نو دا غونډه چې دلته د سر باندې وتړي دا غټو دوو کمچې والا، بیا په دې باندې هغه نرۍ کمچې چې ډېرې وړې نرۍ نرۍ کمچې داسې پر واړی، بیا خلاص ویشتان پار داسې بیا پر واړی. دلته غونډه چېږه پچې ولاړی. مرتفعات دا اوچت دی الل علا سماوات. نو دا معنا کمچې د محبوبې مستصدرات مرتفعات اسم فاعل ده، فعل لازمی نه مشتق ده، اوچت دی الل علا سماوات ته، یا مستصدرات فعل متعدی نه به ماخوذ. کمچې د محبوبې مستصدرات اوچت کړي سوي دي، یعنی دی اوچت کړي دي، متعدی معنی ده. چیرته اوچت کړي دي؟ الل علا سماوات ته. څنګه اوچت کړي دي؟ کمچې به څنګه اوچته؟ وای داسې به اوچته تذل العکاس فی مثنى و مرسل. هغه غونډه چې ده هغه دوه غټو کمچې ولا غوټه چې ده دا تذل پټه ده چې مثنى په دلو ویشتانو کې اول هغه په پراته دي و مرسل بیا خلاص ویشتان په پراته دي. اشاره ده کثرت الشعر د محبوبې ته چې محبوبې ویشتان ډېر دي، چې ویشتانې ګڼي دا حسن ده. جمو کې حسن ده، عربو کې حسن ده، ځکه چې ویشتانې نری نری لکه جان چې واخلې بیا خیل چې سړی چې بوډا سي بیا خو ویشتان نور سر لغړ. خو آجکل خو جوانی چې طالبانو ول ویشتان لغړي، یعنی لړ لړ ویشتانې کړ، نو دا اعصابو سره بیماری. نو تاسو ته جوانی چې علاج وکړه مولوي صاحب علاج وکړو چې تاسو سرونه ټینګ شي، چې بیا تاسو موږ غوندې سو بیا علاج نه کېږي. ګوره بیا به تر نه جوړي تونې شانیات نه ویشتانو چې ټینګ دې په سر ولاړي داسې ویشتان چې خیزې میزې نه. ښه جي اوس دا مستظهرات مسله ده که نه، چې دا د تنافر مثال ده. تنافر چې ده یعنې د حروفو کې تناسب نشته. دا مستظهرات دا ټکي چې دی دوی کې تناسب نشته. هلکه دا څوک پېژني چې تناسب نشته؟ دا عرب پېژني، سلیم الذوق والخلق چې دا داسې ټکي جمع کړي دي چې تناسب یې نه ده، نو د نه تناسب له وجې دا درانه دي په خولې. مستظهرات دا ډېر ګران ټکی ده. خو ما چې چې دوی ځای نسوار کوي نو هغه په دا نه پیل کوي مستظهرات چې څه شي درنوالی ده. موږ به تبر په خولې ته چې کړو مستظهرات ټکی دا مستظهرات په قول د امرؤ القیس کې شعر غدائره ای زوائبه، غدائر ترجمه یې وکړه زوائبه کمچې د محبوبې. ا دې کمچې ته غدیره ولې وایي؟ غدیره غودره بمعنی ترکه، غودره ترکه چې دا کمچې پرېږدي حتی طاله، حتی چې وردي چې په دې ملار وجنېږي، ځکه ورته غدیره وایي. غودره ای ترکه حتی طاله، پرېږدي چې پرېږدولی شي حتی چې وردي شي په دې ملا، ځکه ورته غدایر وایي. ای زوایبو کمچې د محبوبې جمع غدیرتین، جمع د غدیرې ده. وضمیر عاید الی الفرد، دا مذکر ضمیر چې د غدایرو دا ویشتانو ته راځي ده. هلکه ویشتان چېرته دي؟ هغه بیت سابق کې دي چې ادا کولو وفرع یزین المتن اسود فاهمین، او ویشتان د محبوبې دي ښایسته کوي ملا لره، تک تور دي لکه سکاره
و ضمیر عادل الفرع شری یو او یا بیا محبوبه ته به غدای راه مسترزراتن ای مرتفعاتن اشاره کوي ته چې اسم فاعل واغلي فعل لازمی نه به مشتق کې که اسم مفعول اخلي به فعل متعدی نه مشتق کې اوس اول لازمی ترجمه کوي مسترزراتن اوچتي دي ای مرتفعاتن اوچتي کړي سوي دي دا کم چي او مرفوعاتن ګورې اسم مفعول ترجمه وکړه یا اوچته کړي سوي دي بل څه اوچتي کړي دي متعدی معنا یو کال اوس د دوړ لغات ته نقل کوي یعنی دا معنا متعدی استعمال دی لازمی یو کال استرزره ای رفعه واستشزر ای ارتفع هغه تاسو څنګه خلق وای یو کال استشزره دا متعدی استعمال دی استشزره اوچته کدلرا دغه اوچت کې یعنی وشتانی اوچت ای رفع اوچته کې دا متعدی نه ماخوذ دا متعدی څه کنه رفع فعل فاعل مفعول به واستجزر دا لازمی معنی واستجزر ای ارتفاع اوچتی دی الى العلا سماوات تو اوچتی دی تزیل العکاس دا تتیمه دی شده چې پټی دی غونډه دی وشتانه غونډه چې دا غټ دوه کم شي ولا چې دا سره یو ځای کې دا پتاره وتړي فی مثنى و مرسلی په دلو وشتانه چې و مرسله په خلاص وشتانه چې غټه دا بیا ودلی داسې پر واچي بیا شاته نور خلاصي بیا داسې پر واچي نو شاته په دې ملای جوړاندي دغه ځای چې ګلاړي لکه دا بازار چې نه آجکل داسې دا اسلام آباد دالي دا شي دا ځای ټوپی نیولي دا ګوري تزیلو هي تغیب او چې تزیلو ترجمه کوي تزیلو چې معنی تغیب پټي ول اوقاس اوقاس څه معنی لري جمع اکیسه دا د اکیسه جمع ده اکیسه څه معنی ول خصله دا ټوپکی ته وای المجموعه چې جمع کړي سوي من الشعر ويشتانون لکه ځان څو والمثنى المفتول لکه مثنى څه معنا لري وي مثنى المفتول هغه ودلی سلی ويشتان لکه چرخه چې دا شای ودی چې دا هغه راسي مثنى مفتول ودلی سلی ويشتان والمرسل خلاف المثنى مرسل خلاص ويشتان ته وای چې ودلی نه یعنی ان زوایبه اوس مراد ته بیانې تفتزانی سره یعنی ان زوایبه کم چې د محبوبه مشدودتن لراس په سر تړلې دي به خيوتن په تارونو پړسيو وان شعره او وشتان دي محبوبه ينقسم الى وقاسن شعره دا به سر تر دي وشتان دي سر دي ينقسم الى وقاسن دا تقسیمې غونډه ومثنى اغه نریو دلی ومرسل اخلاص تا والاول يغيب في الاخيرين اولنی پټی په اخیرو دوه کې والغرض بیان کثرت الشعر غرض بیان د ډیرواله دی وشتان دا صحیح